بچیا داخلوږي ته دیوبند په مدرسه کې حافظ بشي عالم بشي د خوان په مدرسه کې باندې ډېر نعمتونه هر نعمت باندې چې غور کوي ته سوچ ونه کې دا څومره غټ نعمتونه په دې باندې یو عالم دومره غټ کتاب لیکلی چې پړاوونو سره یې سړي زړه چاودېږي صرف په دا غاښو یې دومره بحث کړی چې دې غاښو کې دا بیله دوه غاښونه څه دپاره دي بیا ورپسې دا دوه تلي کټنګ والا غاښونه څه دپاره دي بیا ورپسې دوه دا چیت تېره دا څه دپاره دي بیا وروسته یوه لوړۍ کې د غاښو اته کرداره دي بیا یې زبان بیا لاړې بیا نانه یوه وړه غوندې ژبه دی د هغې بیا ګله چې خدای پاک په انسان څومره انعامات دي سړی سوچ کړي هغه نعمتونو کې یو نعمت اولاد دی مسلمانانو ورونو اولاد د خدای پاک دومره عظیم نعمت دی تاسو به کتلی وي چې یو سړي دوه درې کاله واده شوي بچي نه وي هغه څنګه روغ لیونی بوډیګانو نه دعاګانې غواړي دعا کوه چې خدای بچی راکړي طالبانو نه منې نیسي زیارتونو ته منډې وهي پیر فقیر باندې دم درود کوي لارې لرې مې باټکو پسې ګرځي چې ټیسټ وکړه چې ما کې تکلیف دی که کورواله کې څه چل پته ولګېده چې اولاد ډېر لوی نعمت دی دا سړی څنګه لیونی دی څومره ډېرې روپۍ خرڅ کړي خو چې کله اولاد پیدا شي بیا انسان سره سوچ نه وي چې دا بچی خو ما ته کارخانې والا نه دی راکړی او دا بچی خو فیکټرۍ والا نه دی جوړ کړی چې اوس د دې بچي به ما باندې څه حق او زه کوم څه عمل وکړم چې دا بچی په حق کې ما نه خدای راضي شي مسلمانانو ورونو بچی د خدای نعمت دی د ده پیل حق دا دی فلیحسن اسمه چې د باندې به ښکلی نام کېږدي ښایسته نام څه دی عبدالله عبید الله عبدالرحمن عبید الرحمن اسلام کی مسلمانانو د نام کېښودل ولې ضروري دي ځکه عرب وایي چې لکل اسم اثر تظهر فی المسمى چې چا باندې دې څرنګې نام کېښودو بچي کې به هغه رنګې اثرات ښکاره کېږي یوه زنانه وه وینده وه صحابیه وه حضرت بریره رضی الله تعالی عنها هغه بیمارېده ډېره فکر وسوسې به ورسره ډېرې وي الله نبی صلی الله علیه وسلم ته راغله چې صاحب ډېره بیمارېږم هر وخت غمجنه وم وختونه را سره وي الله نبي ورته نوم بدل کړو بریره نامه ډېره زمانه بعد ملاو شوه حضور علیه السلام ورته وفرمیل چې بریرې هغه بیماري دې څرنګې شوه هغې ورته ویل چې مور پلار مې په تا قربان شه چې څرنګې تا راته نوم بدل کړو هغې ورځې نه ننه پورې نه بیمارۍ راغلي نه غمونه او نه وسوسې پته ولګېده چې د نام په ذات باندې ډېر لوی اثر وي مسلمانانو ورونو تا که لور دی او که زوی دی هغه ته به د ښکلي نام انتخاب کوي که تا په خپلې لور باندې او یا زوی باندې د ډانسر او د ډانسرې نوم کېښودو د اکټر او د اکټرې نام دې په کېښودو د ګلوکار او فنکار نوم دې ورباندې کېښودو یا دې ورباندې کالتوس نام غنچه ګل عیده ګل بادام ګل ډیوه ګل دا نومونه کېښوده دا به 40-50 ساعت د سړیتوب کار څرنګې کړي دوی نه خو هغه اعمال صادرېږي چې کوم ورته تا نام ایښی نو بهرحال مسلمانانو ورونو انسان ذمهواري دا دی چې د خپل اولاد تربیت وکړي دا نن تاسې ناست یې ډېر کم خلک به داسې وی چې تبلیغ کې به لاړ وی خو دا ګورئ د اکثرو ښکلي ښکلي ګیري ښکلي د پښتنو ټوپۍ مو په سر دي درانده واسکټې مو اغوستې دي څه ښکلي د پښتنو د کلچر ښکلي درندې درندې جامې مو اغوستې دي دا ولې دا ستاسو پلرونو تاسو ته د پښتو تهذیب ښودلی دی تاسو به ګورئ که لږ شهر ته لاړئ مخکې د دې علاقې خلک دې پرتګونه یې وباسل پتلنونه یې واچول دا درنې د قوم او د پښتو ټوپۍ وغورځولې د انګریزانو غوندې ګرګري سرونه یې پرېښودل هغه ستاسو غوندې سړیتوب او حیا نه کوي په ولاړه روټۍ خوري بجلیګر مولوي صاحب ته چا ووایي چې جی پتلون چې چا اغوستی وي هغه کې لمونځ کېږي که نه بجلیګر مولوي صاحب ورته وایي چې چا اغوستی وي د هغه لمونځ پکې کېږي خو چې کوم وروسته ورپسې ولاړ وي د ده لمونځ نه کېږي تاسو دا خیال ولې نه کوئ چې دا مونږ دومره درانده ګرځو شریعت مطابق ګیرې مه دي کنې شریعت داسې نه دی ویلی
او دا خپلې ټوپۍ مو دي او کور کې مو ښځې درندو درندو جامو کې ګرځي او د حیا او د پښتو ډک بکبکۍ کې ګرځي دا د دې قبایلو خلک چې د شهر ته لاړه دوی دا پرتګونه ولې وباسي دا ټوپۍ ولې وغورځولې دا جنکۍ د ویښتو کټینګ ولې کوي او دې تهذیبه د لندن او د یورپ د جنکو په شر باندې خودسري ولې ګرځي دا ګناه د چا دی پته ولګېده چې کېدای شي پلار ستاسو خو پلرونو ستاسو تربیت کړی و کېدای شي موږ د خپل اولاد تربیت نه او موږ ژاړو چې دا کومې زمانې ته پاتې شو دا درانده سپین ږیري وایي چې خدایه د خاورو د قبر پردې مو وکړي ډېره بې حیایي شوه کشران خبره نه مني جنکۍ کابونه ووتې فحاشي عریاني شوه سپکې سپکې خبرې شوې معاشره خرابه شوه مسلمانانو ورونو معاشره چا خرابه کړه پیریان دیوان راغله د کوهي کافرنه چا خرابه کړه موږ چې د خپل لور تربیت نه کوو د خپل زوی تربیت نه کوو هغې نه به دا شی جوړېږي نو ته ووایه چې د معاشرې په خرابۍ کې زموږ کردار شته که نه د دې بې حیایۍ ته هوا ورکولو کې دې منشیاتو عام کولو کې دې لوټ کسوټ کې دې قتل و غارت کې چې دا نوجوان د نام په اعتبار انسان دی د ده دماغ 124 ګنټې د بل انسان د قتل دي د بل انسان د ذلت دي د بل انسان عزت غورځولو خپلې پیسې او عزت بالا کولو دي دې کې زموږ کردار شته که نه که موږ تربیت نه وکړو انجام دا نو بهرحال مسلمانان ورونو په دې مجلس زیات تعلق چونکې زنانو سره دی نن زنانو دستاربندي دی نو دواړو یارو سردار صلی الله علیه وسلم د اختر مونږ کړو واپس را روانو کور ته دې لارې کې بلال رضی الله تعالی عنہ ولاړو دواړو یارو سردار صلی الله علیه وسلم بلال نه پوښتنه وکړه چې بلال څنګه ولاړې هغه ورته زیات زنانه راجمع دي هغه وایي چې که د الله نبي موږ ته تقریر وکړي الله نبی صلی الله علیه وسلم هلته ورغلو چې ورغلو هغو زنانو ته یې بیان شروع کړو ورته یې وفرمیل چې ما رأیتو اذهب لب الرجل الحازم من احداکن زنانو مکر سړو کې هم شته چل ول سړو کې هم شته دوکه او فریب او خداع دا سړیو کې هم شته خو تاسو زنانو کې چې کوم مکر دی تاسو زنانو کې چې کوم فریب دی تاسو زنانو کې چې کوم چل ول دی ما رأیتو اذهب لب الرجل الحازم من احداکن ما نه دی کتلی سخت اړاو کولو والا سخت ختمولو والا سخت قولو والا لب الرجل الحازم عقل د یو عقلمند او دانا انسان من احداکن تاسو که خیال کړئ مسلمانانو خویندو او مسلمانانو ورونو پلار زوی ته وایي چې وړکې لږه مزدوري کوه زه تر سپینې ګیرې تا ته مزدوري کوم لږ بازار ته لاړ شه یا به درته وي زه راوړم بار لاړ شه هغه هلک دومره دومره پرړې شنډې راوباسي چې وایي زه به اوس مزدوري کوم تنکه الک یم ما باندې نوجوانان عشق عشرتونه کوي ته ماته وایې چې مزدوري وکړه د پلار نه مني پټېږي پاسپورټ یې جوړ وي هغه المارۍ کې ایکسپایر شي خو چې کله پلار درته جینۍ وکړي ښځه ورته وکړي نو هغه شپه ورسره تېره کړي یوه هفته بعد هغه ښځه خپل ټول سونه پټه کړي بنګړي پټ کړي ګوتمې پټې کړي هارونه ټول پټ کړي لاکټ هم لرې کړي المارۍ کې کړي مازدیګر دی چې خاوند وګوري لغړه ناسته وي دې ته وایي چې بنګړي دې څه کړه هغه ورته چې کوم بنګړي چا تا راوړي دی داسې پیکه شي چې نه ما خو نه راوړي پلار دې درته کړي خو څه دې کړه هغه ورته چې څه مې کړه به تا ته زاړه کړم سبا ته غم خالی نه پېښېږي به بیا کومه نه کوم نور دی داسې پیکه شي بیا ورته چې پېزوان دې څه کړو د سرو ګوتمه دې څه کړه ورته چې کېنه ګوتمه دې څه کړه تا راوړې وه بس د باندې د غیرت ډز وشي سبا ټریول ایجنسۍ ته لاړ شي ویزې ته داخله وکړي او پاسپورټ نه وایي چې پلار یې خبرېږي دی دوبۍ کې ناست اوس پلار ورته په کلونو محنت کوه چې بچي یې مزدوري کوه خو د پلار یې نه منله او چې ښځې ورسره یوه ورځ ګوته وکړه څنګه زر زر یې د دوبۍ او د قطر چیښتن کړ پته ولګېده چې ښځې کې دومره قوت شته
چې خپل خاوند د خپل کور نه بې کوره کوی شي، مور او پلار نه جدا کولی شي، رشته دارو هجران ته تیارولی شي، د قطر او د دوبۍ سختترین مشقت والا مزدورۍ د پردیس زندګۍ ته تیارولی شي. الله نبی او فرمیل چې او د امت میندو او د امت خویندو او د امت زنانو تاسو کې دوره مکر دی، تاسو کې دوره تدبیر دی، تاسو کې دوره قوت دی که تاسو ایماندار شئ، که تاسو دیندار شئ، که تاسو حیادار شئ، تاسو په خپل زوی باندې ګیرم پرېښوی شئ، تاسو په خپل ورور باندې ګیرم پرېښوی شئ، تاسو په خپل خاوند باندې ګیرم پرېښوی شئ، تاسو ورور خاوند زوی جومات ته رسولی شئ، تاسو ورور زوی خاوند باندې چار دیوارۍ کې اندر شرعي پردوم راوستلی شئ، تاسو خپل خاوند یو حیادار دیندار جوړولی شئ. پته ولګېده چې زنانه صرف کیلوره نه دی، زنانه صرف د خواهش پوره کولو یو انسان نه دی، زنانه د شهوت د تقاضې سرانجام کولو انسان نه دی، بلکې د پوره کور طاقت د دې په لاس کې دی، د پوره کور کنټرول د دې په لاس کې دی، د ټولو صحیح دینداري جوړولو طاقت دا د دې په لاس کې دی، د پوره کور د مال معیشت کنټرول د دې په لاس کې دی. بلکې زه به دا ووایم تاسو مشاهده کې دی دا خبره چې تا کومې بدۍ کړې دي، تا کوم تعلقات مات کړي دي، تا کومې رشتې خرابې کړي، دا ټولې د دې ښځو د لاسه، دا ښځې تا ته د ورور خلاف غلط رپورټ درکړي، تا ورور سره دشمني جوړه شي، ستا د عزیز تربور خلاف رپورټ درکړي، تا هغې سره دشمني جوړه شي. نن که کورونه ویران دي، نن که دشمنۍ برباد دي، کنې مشرانو ګریوان کې وګورئ، په ایمان ووایئ چې دا ټولې بې اتفاقۍ، دا تمام نفرتونه، دا تمام اختلافات، بلکې زه به دا ووایم چې دا تمامه مینګایي، دا تمامې فحاشۍ، جیړ او بنیاد دا زنانه دي. دیو جنا مسلمانانو رنو شریعت اسلامی کی اللہ نبی اغوی ٹوک الفاظ کی فرمال چی مارا آئے تو اذهبا لب الرجل الحازم من احداکن. مسلمانانو رنو مہنگائی ولی راگا